او دا یو جمله دا به ذهن کې کینو چې الله جل شانو په موږ دوه سيزونه لازم کړی او دین بس د دوه سيزونو دی. یو ته حقوق الله وی د الله حق هغه مونږ دی روزه حج زکات، او یو دی حقوق العباد د بندګانو حق هغه کې اخلاقیات دي، معاشره کې به وخت څنګه تیرې، کاروبار به څنګه کې، نکاح به څنګه کې، د بچو حق څه دی، د ګوندی حق څه دی. نو دا یو دغه دی. نو اوس دا یاد ساته چې دا یو ته پوره کې او بل کې کمی، نو د یو سره د بل د کمی نه پوره کېږي. ته خشته موس کې خو لیکن د بندګانو حق کې کمی دی او موس باندې هغه کمی نه پوره کېږي. لکه څنګه چې روټۍ خوري اوبه ومس کې د روټۍ خوراک کمی په اوبو سره نه پوره کېږي او د اوبو کمی په روټۍ سره نه پوره کېږي. د دواړو خپل ځای دی. نو دقه سي کې یو سړی حقوق العباد خو خشته ادا کوي، خو لیکن منځ روزه حج زکات دیږي کمزوري د اغي د اخلاقیات او د حقوق العباد هغه پورواله دا کمی نه پوره کوي. نو دواړه بس لازم او ملزوم دي، په دواړو به عمل کوي. نو دا یو معاشرتي مسله ده. زموږ عزت او ذلت بارکه زموږ غلط فهمیان دي. نو بس ذهن کې ودا ساتو او تعز من تشاء وتذل من تشاء. نکاله کله سوال جواب هم خيږي. زه بیان کوم نو تاسو هم را سره لګوي خي دا نه چې اډه دیوالي او دینه وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت او ذلت الله جل شانه په اختیار دی. نو ژوند داسې دیرول پکار دي چې بس انسان د بل عزت کوي، بل دې ذلیل کوي نه. ځکه بی عزت کولې شمنا او په وختي بی عزت دي کنه الله جل شانه بیا تا بی عزت کوي او بیا بی عزت کوي. مثال سره آدم علیہ السلام مقابله چا سره؟ شیطان سره. شیطان مخکې پیدا شوی، آدم علیہ السلام وروسته پیدا شوی. قران مونږ ته ولجان خلقناه من قبل چې دا پیریان مونږ انسانانو مخکې پیدا کړی. الله آدم علیہ السلام د عزت ورکړ. اوس حکم نو کو چې فرشتو ته سجده آدم علیہ السلام ته وکړي. فرشتو دا حکم ومنه چې الله ول عزت ورکړي دي، بس موږ هم ورته سجده کوو. شیطان ویلو دا جونیئر دی زه سینیئر یم، د پکې ولې وکړو دی ویل زه د عزت نه کوم، زه د اور نه پیدا یم نه ده خو نو ولې د شیطان په دې بی عزتۍ آدم علیہ السلام بی عزت شو نه. الله جل شانه سو آدم علیہ السلام له عزت ورکو او شیطان سو ذلیل سره د دې چې څومره وخت عبادت الله کړو. نو څوک نشي بی عزت کولی. شیطان زور لګولو الله ته مخامخ بغ خپل خبره ظاهره کې تکبر وکړو، خو آدم علیہ السلام ذلیل شنو چې د آدم نوم سره حضرت آدم علیہ السلام کور سره ونه ویل کې د آدم نوم یوستو علیہ السلام ور سره د عزت ته کنه کوئی پاغه دي سلام او شیطان. نو قرآن شروع کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اول د شیطان رټلې شوی د الفاظ وي. ګوره عزت او ذلت د الله جل شانه ورکړي. دا ډول منی مثال دیم ورپسې راځه د آدم علیہ السلام دو زامن دي حابیل او قابیل. حابیل او قابیل. نو قابیل د الله حکم تصرف کته نه چې دا پکې چاره او سری دي جنې سره بواده کې او دې سره باندې موږ دا وایو کنه پټه کړه د شریعت یو حکم به دا پکې چاره اوسه. دا تکبر دی او دا تکبر ته د انسان مخه ته نه کې د الله مخه ته کې چې ستاسو حکم یې الله او اهمیت نشته نه دا منوي. نو حابیل سرخ کته کو چې الله تعالی چې دې خور سره دی کو کدي سره مو مستا حکم ته زما سرخ کته دی. قابیل ویل دا پکې چاره اوسه ده. نو بیا سو کو د خپل رور قتل کو، خپل رور قتل کو. نو ظاهری نقشه وګورئ یو سړی چې بل راګیره او قتلې نو دې زوره ورشو کنه دې زوره ورشو او بل کمزورې شو. نو پکار خدا و چې حابیل هغه بی عزت شوی ذلیل شوی او قابیل دی عزت دی. خو نه قابیل بی عزت شو، قابیل بی عزت شو او بل الله عزت ورکړي. ولی په مخ د زمکه سمنه نه حق قتلونه کیږي یو هي سور کې د قابیل دین لوی ذلت بسیږي، دین لوی ذلت بسی. او دا نه چې د حابیل د قابیل تلاش نشو چولې خو ورته سوې نه نه کتما وی وجنم کنه زه تا نه وجنم ځکه د الله حکم پورا کوم او زه د الله نه یریږم، زه د الله نه یریږم. ا قاتل الله بی عزت کو مقتول الله جل شانه سو عزت ورکو. یو سړی په معاشره کې ترا کاږي پزمکا سم بی عزت دیږي، خو الله بس تعال عزت د خلق زړه کې وانه چې او څوک راخې